لار هم چې دا مونږ کوشش کوو چې لایو شو. بالکل د ټیم مونږ د سونه پښتونخوا فیسبوک پیج باندې هم لایو. تاسو سره خبره تر روانه وي د خاندان او په خاندان کې شکوې شکایت او هغې دپاره څه مثبت کردار زمونږ کېدلی شي چې هغه شکوې او شکایت چې د هغه ختم شي. په دې باندې خبره اترې تاسو سره ډېر زیاتې وشوې او مونږ به چې دا کوشش کوو چې دغه خبره اترې چې دا زمونږ مخ په وړاندې روانې وي، ځکه چې یو ساعت ملګرتیا تاسو سره چې دا تقریبا یو ساعت نه زیاته ملګرتیا تاسو سره د ریډیو د لار چې دا وشوه 89.4 او 96 باندې اوس دا بالکل مونږ په فیسبوک باندې سونه پښتونخوا د فیسبوک پاڼې باندې چې دا لایو هم یو. تاسو هغې کې خپل کمنټس د لار راتلی شئ، تاسو پروګرام شیر کولی هم شئ او دغه شانتې موضوع په هکله خپلې خبرې مونږ سره چې دا هغه د پروګرام برخه جوړېدلی شئ. د ټیم بالکل مونږ لایو او ګڼ شمېر اورېدونکي هغه به چې دا زمونږ دغه اواز چې دا اوري په بېله بېله ځایونو کې، یعنی کم ځای کې تاسو اواز اورئ نو بالکل کامنټ د لار راتلی شئ. کې پی کې ټایپ کې لږونه دمه ستاسو میسج به راځي په 881 باندې. دا زمونږ د ریډیو سروس چې کوم دی چې تاسو میسج پې کوئ ډیلی په هغه هم راتللی شئ او کمنټ د لاره هم راتللی شئ او داسې ګڼ شمېر اورېدونکي چې هغوی سره مونږ خبرې اترې روانې دي. کالز هم تاسو کولی شئ په 091-524-143 یعنی 5254-143 تاسو سره خبرې اترې روانې دي. که مونږ خبره وکړو ډېر د څیزونه وي چې هغې دپاره چې دا مونږ کوشش کوو یا مونږ ته کوشش یا کول پکار هم دي. هغه څنګه ځکه چې خاندان یا په فیملی کې ډېر زیات چې دا اونچ نیچ راځي، خو هغه اونچ نیچ دپاره چې دا مونږ ته څه کول پکار دي یا مونږ ته څه مثبت کردار چې دا ادا کول پکار دی، هغه ډېر زیات مهم دی، هغه ډېر زیات ضروري دی. هغې دپاره به مونږ کوشش دا کوو چې مونږ یو بل چې دا برداشت کو، یو بل چې دا هغوی ته مینه ورکو، یو بل ته چې دا هغه وخت ورکو چې هغه وخت پکار دی هغوی دپاره. او بیا هغې نه غټه خبره دا ده چې یو بل معافي چې کومه ده هغې معذرت چې کوم دی هغې چې دا مونږ زده کړه وکړو او هغه چې دا مونږ په ځان کې راولو، نو بیا چې دا هغې نه ډېر څیزونه هغه یو ښه لار چې دا جوړېدلی شي، یو مثبت سوچ چې دا جوړېدلی شي، یو مثبت طرف ته چې دا یو تګ چې دا په هغې کې کېږي. د ژوند یو اهمه حصه دا وي چې مونږ برداشت وکړو، صبر وکړو او صبر سره سره زمونږ د معذرت یعنی د معافۍ چل چې دا زده کړو چې یاره څنګه پکار دی او څنګه طریقې سره پکار دی او معذرت چې کوم ده هغه مونږ ته په کم وخت کې کول پکار دی. نو دا ځکه چې مونږ که خوشحال ژوند تېرو، مونږ که خوشحاله او بهترین ژوند تېرو، نو هغې دپاره چې دا پکار ده چې مونږ د خاندان سره رابطې کټ نه کړو بلکې خاندان سره چې دا رابطې مونږ زیاتې وساتو او په هغو موقعو باندې چې کوم موقعو باندې مونږ ته یا هغوی مونږ ته یا مونږ هغوی ته ضرورت وي، هغوی سره مونږ خوشحالي چې دا ولمنځو، هغوی سره مونږ محبت ولمنځو، هله به مونږ ته یو بل ته سکون هم وي، هله به چې دا مونږ باندې څوک چې دا لاس نه راوچتوي. تاسو به کتلی وي هغه خاندانونه چې هغوی یو بل چې دا سپورټ کوي هغوی ته په علاقې کې څوک هم په بد نظر نه ګوري. هغې وجه دا وي داسې مونږ پکار ده چې خپل ملک ته هم په دغه نظر وګورو. بیا به چې دا مونږ ته بهر ملکونه یا هغه سیمې مونږ ته که هغه ترهګریزې ډلې ول نه دي هغه مونږ ته کله هم په غلط نظر نشي کېدلی. او دغه شانتې مونږ که خبره وکړو د مونږ په لهجو کې، زمونږ په رویو کې، زمونږ په خبرو کې نرمي چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري ده. ځکه چې که چېرې مونږ په لهجو کې، زمونږ په رویو کې، زمونږ په خبرو کې نرمي وي، نو بیا به زمونږ د یو بل چې دا احترام هم وي، د یو بل به مینه هم وي، د یو بل چې دا یو د ژوند ښه لار چې کومه ده هغې طرف ته به چې دا زمونږ رجحان هم کېږي، هغې ته به مونږ راتګ هم کېږي. هغې دپاره زیات ضروري دا دی چې مونږ د غلط فهمۍ چې کوم وي هغې ښکار شوي هغه وخت هغې نه ځان راوباسو. ځکه بعضې څیزونه ما سټارټینګ هم دا خبره وکړه چې هغې نه مونږ که سوچ وکړو ډېر څیزونه داسې وي چې هغه ټیک وي، خو مونږ ته چې دا څوک خبره داسې وکړي چې هغه مونږ ته غلطه ولګي، خو هغې دپاره پکار دا دی چې مونږ هغې انویسټیګیشن وکړو، هغې پوچھتاچ وکړو، هغې مونږ پوښتنه تپوس وکړو چې یاره ما نه څوک خفه وي هغه ډایرکټ ما ته ولې نه وایي چې هغه ما ته ډایرکټ هغه خبره کوي تا ما پسې داسې ویلي او ډایرکټ ایکشن پې کوو. نه،
پکار ده چې مونږ تپوس وکړو یو بل نه چې یاره دا سیز تا ویلی دی او که تا دا خبره نه ده کړې نو بیا هغې سره زمونږ هغه ناراضګي چې کومه ده یا مونږ چې چا نه چې دا خفه وو هغه خفګان چې د هغه وخت سره ختم شي هغه محسوس شي یو بل ته چې دا ولې خفه او په څه باندې نو هغه چې محسوس شي نو بیا ضروري وي چې هغه معاف کړلی شي او بیا که هغه مسله یا یو خبره ما کې وي یا بل کې وي نو هغه پکار ده چې هغې دپاره معذرت وکړي معافي چې دا وغواړي معافۍ باندې څوک هم نه کمیږي او بله خبره ده چې سنی سنای بات چې ده یعنی څوک چې تا ته خبره کوي نو هغه هم وګوره چې دا خبره په کم ډول باندې کوي او چې چاته زه خبره کوم هغه په کم ډول باندې کوم هغه خبره چې د هغې کې څومره حقیقت دی حقیقت چې دا پکار ده چې مونږ هغه معلوم کړو او مونږ هغې دپاره چې دا احساس چې دا ډېر زیات ضروري دی مونږ که چیرې احساس چې دا ختم شو نو بیا چې دا ډېر څیزونه په هغې باندې هغه زمونږ غلط طرف ته راتللی شي او بیا مثبت رویې چې دا اپنول دا خو ډېر زیات ضروري دی چې هغې دپاره مونږ هر هغه لار چې دا استعمال کړو چې هغې نه مونږ یو ښه سبق چې دا غسله شو یا زمونږ معاشره یا زمونږ په خاندان کې هغه خلک چې هغه زمونږ دپاره یو غلط سوچ لري چې هغه زمونږ د اخلاقو نه متاثره شي هغه مونږ سره یو ښه ژوند تیر کړي دا ډېر زیات ضروري دی او د یو بل مرسته کول د یو بل مدد کول هغه ځایونو کې کله چې زمونږ په خاندان کې یو بل ته زمونږ ضرورت وي نو پکار دا دی چې مونږ په هغه وخت کې یو بل ته ټایم ورکو بیا هغې نه علاوه مونږ څه خبره ده چې اسلامیک پوینټ اف ویو باندې چې دا پکار ده چې مونږ یو بل چې دا راوغواړو یو بل ته چې دا اسلامي څه خبرې وکړو یو بل چې دا تبلیغ دپاره چې دا هغوی متوجه وکړو مونږ هغه لار چې دا ورته وښیو چې هغه ممکنه لار وي چې د هغې باندې مونږ تللی شو هغې باندې یو مثبت سوچ چې د جوړېدلی شي هغې ته پکار ده چې مونږ دغه شانتې د یو بل چې دا هغې کې ډېر زیات خیال وساتو ځکه دې سره برکت په چې دا مونږ په خاندان کې چې د هغه زیاتېږي او دغه شانتې ډېر څیزونه داسې که مونږ وګورو چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې ډېره هم خبره دا ده چې نرم رویه چې د هغه ساتل ډېر زیات ضروري دي که چیرې مونږ په سیرت او په صورت کې فرق نشو کوله مطلب دا دی چې صورت چې که ډېر هم د انسان ښایسته وي په چهره شکل او هغه ډېر هم ښایسته وي خو چې هغه اندرونی یعنی سیرت چې کوم دی هغه ټیک نه وي هغه اخلاق ټیک نه وي هغه خبره ټیک نه وي هغه لهجه ټیک نه وي هغه طور طریقه ټیک نه وي نو کله هم چې دا هغه په ژوند کې څوک ښه نه یادوي پکار دا دی چې مونږ د خپله ژبه مشران وایي خپله ژبه چې دا وایي دا ستا دښمن هم دی او خپله ژبه چې کومه ده دا ستا هر څه دی نو پکار دا دی چې مونږ خپله ژبه دښمن نه جوړو نو د خبرې مطلب مې دا دی چې مونږ د یو بل ډېر زیات خیال وساتو او خیال ساتل چې کله مونږ په ژوند کې وي نو مونږ به خاندان چې د هغې نه ډېر زیات چې دا هغو ته هغه ټیسټ نه رسي چې کم ټیسټ چې دا هغوی ته رسېدلی وي یا ډېر زیات تاسو به کتلی وي چې ډېر زیات داسې خاندانونه وي چې هغه ډېر زیات خپله کې خوشحاله وي خو یو وخت داسې راشي چې په هغې کې ګروپینګ راشي او په خاندان کې ګروپ راوستل دا ډېره غلطه خبره ده او ګروپ چې کله راشي په کم ځای کې نو هغه ځای کې خلک تقسیم شي او چې تقسیم دې کړو څوک نو بیا پوه شي چې یاره تا چې د هغه ځای کې خلکو ته نقصان شروعات چې د هغه یو لار چې د هغه پرېښوده نو ستاسو کلونه هم روان دي میسجونه هم روان دي ستاسو کمنټس هم روان دي ګڼ شمېر کمنټس هم د پروګرام برخه به جوړېږي خو ستاسو کال چې کوم دی هغه به هم د پروګرام برخه جوړوم او داسې غواړم چې ما سره څه ریپورټس دي نیوز دي هغه به هم د پروګرام برخه جوړو کو مونږ که وګورو پی ایس ایل 10 یعنی پی ایس ایل 10 چې کوم دی پاکستان سوپر لیګ چې د هغه شروع دی او هغه آغاز 11 اپریل نه شوی دی او دغه شانتې میچونه روان دي او مونږ که خبره وکړو په پاکستان دپاره او پاکستان ملک دپاره دا زمونږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده چې په دې کې په نړیوال کچ باندې هم خلک راځي او هغې دلته کې مونږ سره دغه لیګ چې د هغه کې لوي په دې کې مونږ خبره وکړو کراچي کینګ کې چې کوم یو ځوان د بن اوسېدونکي خوشدل شاه خبره زه کومه خوشدل شاه چې د هغه په پی ایس ایل کې ریکارډ چې د جوړ کړی دی هغه ریکارډ څنګه دی په هغې کې که مونږ خبره وکړو په دا 10 ساله کې یعنی په 10 کاله کې دا پیله داسې ریکارډ جوړ شو چې هغه په 37 بلونو باندې 60 رنز جوړ کړي دي او ستاسو به چېرې دا خو هر ځای کې جوړ شوي دي خو اوس خبره دا ده چې دا ویکټ باندې خبره ده چې هغه کیلړي چې هغه په مونږ خبره وکړو په کم ځای کې چې دا رنز جوړ کړي دي او څنګه جوړ کړي دي رنز هم زیات و هغې باوجود هغه هم خپل کارکردګي چې کومه د هغه شو کړې ده نو هغې له وجې چې دا په پی ایس ایل کې چې دا هغه دپاره چې دا یو اعزاز چې د ثابت شو او هغه چې دا یو نوی ریکارډ چې د هغه جوړ کړو ځکه چې
جیت او هار چې کوم دا د ژوند حصہ ده او دا کرکټ خو ډیر زیات چې دا هغه پغې کې هار او جیت چې دا هغه وي. نو دا شانته مونږ خبرو کو په نو پی اس ایل 9 کا خبرو کو ایډیشن نو پغې کې په دغه وخت باندې یا په دغه سټیج باندې 58 رن سکور چې دا جوړ شوی دی. خو دا فرست ټایم په 37 ګیندو باندې 60 رنزونه چې دی هغه جوړ شوی دی چې په هغه کې هغه نمبر باندې چې کله شپږم نمبر کې لړی راځي او هغه میچ جیت کوي او هغه په 37 بال 60 رن جوړي نو دا یو ریکارډ چې دا جوړ شوی دی. بیا مونږ خبرو کو زبر تاسو ته د نن ورځې سکیجول هم خیمه چې د پی اس ایل چې کوم دی هغه نور میچونه په کم ورځو دی هغه به هم د تاسو وایم چې هغه مطابق هم تاسو پته ولګي. خو اصل خبره ده چې دا زمونږ د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ډیر کله چې دا خلک خوخوي او دا دینه چې زمونږ نوې لوبغاړي هم راوځي او بیا هغه په انټرنیشنل کچ باندې یعنی نړیوال کچ باندې چې دا هغه بیا مخکې راځي او هغه میچونه چې دا کوي. دین علاوه مونږ خبرو کو پېښور کې د اشیاء خوردنوش یعنی د زندګۍ هغه خواړه په هغه باندې خبره کو هغه قیمتونو کې کمواله راغلي دي. په هغه کې پېښور کې اشیاء خوردنوش قیمتونو کې چې کمواله راغلي دي په هغه کې بزو کا سٹارټ د دینه واخلمه دال ماش کوم دی هغه فی کیلو قیمت کې 180 روپے کمی راغلی دا او فی کیلو قیمت چې دا 420 روپے ته راغلی دا. تاسو پته یو دینه علاوه کومګه د چنا دال خبره کو نو 400 روپے نه اوس هغه کم شوی دی 320 روپے ته فی کیلو راغلی دی. چکن قیمت 550 اوس چې دا 475 روپے ته راغلی دی. دین علاوه د غوړو یعنی د گی قیمت خبره کومګه کو 20 روپے فی کیلو قیمت چې دا پاغه کې کموال راغلی چې اوس یو کیلو قیمت چې دا د گی غوړو هغه 500 روپے ته راغلی. سبزی او دا شانتي د فروټو خبره کومګه کو نو هغه قیمت کې هم 15 نه 20 روپے تک کمی چې دا هغه راغلی. دا د پېښور خبره کوم د پېښور چونکه مونږ خبره وکړو د خیبر پختونخوا کیپټل خبره کوو نو پېښور نو په هغه کې دا کموال راغلی. بلخوا د پی اس ایل خبره کوم نن چونکه 14 تاریخ ته نو 14 تاریخ الریډي 14 اپریل دی نو یعنی 16 اپریل دی. په دې کې نن به 15 میچ کوم دی اسلام آباد یونایټډ ورسز یعنی پېښور زلمی چې دا پینډه سټیډیم کې به 8 بجې چې دا نن میچ کیږي. بیا هغه نه علاوه کوم خبرو کو سبا 15 اپریل دی نو کراچی کینګ به مقابله لاهور کلندر کراچۍ کې به 8 بجې میچ کیږي او بیا په 16 تاریخ باندې وام میچ د اسلام آباد یونایټډ ملتان سلطان راولپنډۍ کې به کیږي. 18 مارچ باندې چې 18 اپریل چې کوم دی په دې کې به اتم میچ چې کوم دی کراچی کینګ ورسز کویټا چې کوم دی ګلیډیټر په کراچۍ کې کیږي په 8 بجې. نو دا ټول ټایمونه تقریبا چې د مونږه خبرو کو نو ټول 8 بجې یا 8:30 بجې یا دغه شانتي سٹارټ چې دویم میچ کم شو زلمی او کویټا ګلیډیټر هغه په 3:30 بجې شو. دا خو الریډي مونږه خبرو کو او ډیر ښه میچونه شوي ځکه چې بل ورځ چې کم یو میچ شوی په دې کې 236 رن ټارګټ ورکړل شو. بیا دا شانتي زلمی ته 217 رنز ورکړل شي نو دا ډیر ښه بیټینګ هم پکې کیږي او پکار دا چې مونږه دغه شانتي لیګونه چې دا انجوای کوو او شایقین چې دا ډیر پرجوش دي هغه دغه لیګ ته ډیر زیات په انتظار وي. زو کال طرف ته چې څوک تیر سره السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر رااله څوک کم زنه شاهد جناب کون څوک شاهد شاهد کم زنه جناب کون په خیر رااله هر کله درته وایو. فارون نے تکال کړه بھائی څنګه فارون نے تکال کړه او بل فارون ها پرون زما شو نو مې بي تاسو بل چتا کړی نو بس نشان مته نه आवाज ټیک نه دی هاند فری دی کا چولې هغه وبسه نه دا ریډیو لګاوله ها ریډیو بند کړئ چې کال کوي چې به مونږ ته आवाज صفاوي. نه سلو نه ریډیو صحیح پروګرام کې بس وای را سره بھائی مو د سټوډیو ته سر ځګون دي کنه جی دا ټول پمینا باندې وره ها صحیح دا ډیره ښه خبره خوشاله اوسئ چې تاسو راځئ او تاسو مینه وسره کوئ. بھائی بس پہلا پروگرام کې مې کال لګنا جی دا ټول مدرسې زمان د ټول پیژنم کنه ها بس ټول پروگرام کې مې لګا پہلا ځل کال خوشاله اوسئ ډیر زیات مننه بار راځئ او خپل مینه شاملوي. ښه بھائی جی
غانا مته ونه لګوي. کوشش وکړه اخري کې وپلی کېږي او دا ټیم مونږ په فیسبوک باندې لایو یو. صحیح ده بس بای ټول. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه زمونږ د ارو رالو او اخري کې الریډي تاسو ته یو غانا پلی کوم خو اوس چې کوم دی مونږ د ټیم په فیسبوک لایو سن پښتونخوا د فیسبوک پاڼه تاسو چې دا هغه کتل شي پاره کې خپل کمنټ دلار راتل شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیشان بھائی څنګه یې؟ شکر الحمدلله پروګرام کې هر کله درته وایو په خیر حاله. خیر اوسې مهرباني. اجازه خبرې کوم ملا ګورم. هر کله درته وایو اجازه. خیر اوسې خیر ده خیره. الحمدلله څنګه حالات دي؟ ژوند څنګه روان دی؟ شکر دی ژوند خو ډیر زیات ښایسته دی. او بس الله دې نورم ښایسته کړي. امین امین ثم امین. یو څو شعرونه مې لږ په زړه وو د په اتحاد پرواز والا. ها ما چې لګې ته ویام بس که معیاري وي نو ووایه. معیاري خو دي د خیره. جی جی. چې اکثر د نه سړي نه تمه د سړي هم کوه. دشمن ګیدړ وي خو تابع یې د زمري هم کوه. او وایي چې سکینو نن سبا د خپل منګي اوبه هم ګوره. چې زهر نه وي البته انډیوالي هم کوه. او وایي چې غرور کوه خو خپل میندې په نظر کې ساته. په دې نشه نشه کې دا مسلماني هم کوه. نو بس الله دې وکړي چې بس ښه ټیم تېر کړو. که نه هغه تاسو خو وختي خبرې کولې هغه فیملی باره کې خاندان باره کې که نه. جی جی. نو بس دا فیملی کې سره ټیم تېرول دا خو ډېر لوی زړه غواړي که نه چې ښه ټیم تېرېدو لپاره. دا خو داسې نه کېږي که نه. صحیح خبره او پکار ده چې وخت اصل کې د دپاره دومره غټه خبره نه وي خو مونږ اصل کې د موبایل له وجې چې دا موبایل مونږ ډېر زیات یوز کوو نو هغې له وجې چې ډېر زیات سیزونو ته مونږ وخت پرې ایښی دی. تاسو وګورئ لکه مونږ لږ په دې باندې ریسرچ وکړو چې مونږ موبایل په ورځ کې په 24 غنټې کې څومره استعمالو هغې نه علاوه مونږ عام خلکو سره څومره وخت تېرو بیا مونږ ته پته ولګي. دا خبره هم ده بالکل. موبایل استعمال هم ډېر زیات دی که نه. او بس ما نه خپله خبره هېره شوه چې خبره مې کوله. ستاسو هغه خاندان باندې خبره کوله. نو دغه خاندان لکه ما ډېر لوی زړه غواړي چې خاندان سره لکه ښه ټیم تېرول غواړي. لکه اکثر داسې تا څوک ترکۍ ته هم نه پرېږدي که نه. د خپلو کې هم اکثر داسې هغه راځي خو لکه هغه وایي که نه وایي چې خدایه څه شو هغه ښکلي خلک او په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک. نو نن سبا داسې الله یې معافي وکړي بس داسې سم خلک شته نه که نه چې انصاف پکې یو سم کارونه وکړي او بل سړی ترکۍ ته پرېږدي که نه. بس داسې ده چې اصل کې هر یو څیز هغه ما په دې هم خبره وکړه چې صورت نه سیرت ضروري دی. نو پکار ده چې مونږ هر یو څیز اخلاق چې دا زمونږ ټیک وي نو انشاءالله ډېر خلک په مونږ نه په دې باندې متاثره کېږي. همداسې ده همداسې ته بس دا یو څو خبرې ومه چې سره وکړو که نه. خوشحاله اوسئ اجاز خان خوشحاله اوسئ چې راغلی. ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه. آباد اوسئ. مونږ سره ملګرو نه اجاز راغلو او هغه خپلې خبرې را سره شاملې کړې. بس ډېر داسې څیزونه وي چې که هغه تاسو وینئ چې زمونږ په معاشرې کې یا زمونږ په خاندان کې هغه ټیک نه وي نو پکار ده چې هغه مونږ ورته ووایو که بیا هغې باوجود هم نه پوهېږي پکار ده چې مونږ خپل اخلاقي شکست چې د هغوی ته ورکوو نو هغې نه به هغوی سبق زده کړي انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی. څوک حکم زنه؟ یو جهان مننه په لګران شکول دی ودان عارف خان د سره تاکال نه مخاطب دی. عارف تاکال نه په خیر راغلی. مننه جی تینکس فار یو. علي خان ډیره بنیادی ګټوره موضوع د معاشرې مطابق ترې راوړې ده. خوشحاله اوسئ. زه د زاړو ملګرو ته دا یو اپیل کوم جی جی چې معیار خیال هم ساتي. بل داسې معیاري موضوع خیر تاسو په همیشه دپاره راوړي د معاشرې مطابق. جی جی پکار دا چې زاړه ملګري پې هم راشي مختصر خبرې دي پې وکړي ګټورې خبرې دي پې وکړي. او دا کوم کالران چې پکې دي موضوع باندې خیر د خبرې نشي کولی خیر د خاموشۍ سره دی وولي چې نورو ملګرو ته موقع ورکړي. نه خیر دی. بعضې اوقات داسې وي چې ډېر زیات نه وي اورېدونکي نو هغوی وخت سره بیا په موضوع خبرې سټارټ هم کړي خو پکار دی لږ موقع هغوی ته هم ځکه پروګرامونه داسې پروګرامونه وي چې هغوی کې کالز نه واغستلی شي یا چې داسې پروګرامونه وي چې هغې کې مونږ کال اخلو نو دوی ته موقع نه وي نو پکار دی چې راشي پکې. نو ملګرو ته موقع بالکل ورکوئ. دا زاړه ملګري ما یاد کړ دی کې اکثر داسې ملګري دي نوم یې نه اخلم هغوی ما چې کله اورېدلي مختلف چینلونه مختلف او بس وي دا خو پکې وي ځکه چې هر ځای کې هر سړي یو چې د پریزنټر خوښ وي نو هغې ته پر راشي پروګرام کې یا چې دا ضروري نه ده چې ټوله ورځ به یو ریډیو چې د څوک اوري خو بس داسې وي پکې خامخا. تاسو به څه وایئ په د زمونږ موضوع په اړه؟
علي شان کاکا خیل که تاسو فکر وکړئ د مخکې د خاندان کې به چې کله داسې خفګانونه راغله نو د هغې به یو طریقه کار یو اصول و ځکه چې کله خامخا ظاهره خبره ده څوک هم لکه دا سوال نه پیدا کېږي چې څوک ووایي چې یو کور کې یو حجره یو ځای یو خاندان فیملی کې مسټیک به نه کېږي کمزوري به نه کېږي سوال نه پیدا کېږي هر ځای کې به خامخا انسان نه یو کمزوري کېږي صحیح خو چې کله یو کور خاندان فیملی کې یو خفګان ناغو که نه د هغې یو اصولو مخکې چې کله زموږ بچپن نو کله به چې خفګانونه راغله نو چې کله به یو غلط فهمۍ کې به لکه یو مسله مخې ته راغله صحیح نو په هره طریقه به پوه شي هغه فیملی به هغه خپل رشهدار به هغه یو په طریقې سره هغه پخلا کولو هغې دپاره بیا جرګه هم هغه کوله هغه دپاره بیا یاران دوستانو ته به وینا هم کوله سوال نه پیدا کېږي الان کې غټه غټې خوشحالۍ څه کې چې وړې وړې خوشحالۍ به راتلې خو دا وړې وړې خوشحالیونه کولو نه مخکې به چې په هره طریقه به هغه بیا پخلا کولو خو دلته د افسوس خبره دا ده چې اوس هر سړی وایي که نه زه سیر یم پوه څوک هم ځان نه حسابوي که نه که خاندان دی که دوستان دي که رشهدار دی که محله ده که چارپیچل دی که تاسو ګورئ فکر وکړئ الان کې یو سړی به کیلو وي خو هغه پو چې کوم دی که نه هم وایي زه سیر یم بالکل صحیح خبره نو دا ګورئ جي یو دا غلطفهمۍ چې کومې دي که نه دا مسټیک کمزورۍ دا دوه قسمه دا یو قسطي وي او یو پوه چې ناپوهېږي کېږي اوس ظاهره خبره چې ما ته به خامخا پته وي 100% به ما ته دا پته چې علي خان نه دا کمزوري مسټیک چې شوې دا به ناپوهېږي شوي خو که تا یو ډکې خوځو زه به سره ثابت پسې خوځم صحیح اوس که قسطي ته یو کار کړی وي که نه او ما ته 100% پته نو زه به تاله بیا سبق در کوم سبا دپاره پوه چې د هغې نه سړی عبرت والي نو په دې معاشره کې که تاسو وګورئ زیات چې څونه دي که نه 85% چې کومې مسټیکې کمزورۍ چې د یو بل نه کېږي تاسو یقین وکړئ چې دا صرف د ناپوهۍ د وجې کېږي هغې کې زه دا خبره لږ واضحه کوم په هغې کې زیاتر زمونږ ایجوکیټډ خلک انوال دي دغلته خو پوه چې زه جاړم که نه چې خلک وایي که نه چې یاره امپره نه به څه ګیله وکړي یا موږ به یو کشر نه څه ګیله وکړو که نه چې مشر داسې کوي یا یو کوالیفیکیشن ایجوکیټډ انسان داسې کوي اصل کې په دې کې ایجوکیټډ خلکو چې دا هغوی هغه خپل سبق له وجې چې دا دومره هغه یو حد ته ورسي چې هغوی عام خلک چې دا هغه ناپوهه ګڼي او خپل ځان چې دا هغه پوهه ګڼي نو د ځای کې بیا مونږ مار هغه ځای کې وخورو کله چې مونږ پوه شو دا ډېر مشهور یو قول دی چې یاره کله مونږ ووایو چې یاره زه پوه شوم نو پوه شه چې ته هلته نه کمکلتوب چې ستا سټارټ شو هغه لار د سټارټ شو چې هلته نه ستا هغه لایف ټرننګ سټارټ شي بالکل جی خو خبره به راغونډوم مختصر به یې کړو ځکه چې نورو ملګرو ته موقع ورکړو کله چې انسان صرف دغه یو ټکی پرېښو که نه چې زه یا مې زه هر ځای کې یم زه یم زه هوښیار یم او زه قابل یم او زه تکړه یم او زه دا یم او زه چې دی پرېښو که نه او لږه دا عجیزي چې کله انسان کې راغی که نه تاسو په خدای تعالی یقینا د زندګۍ سره چې څومره تړلي معاملات دي دا ټولې خبرې اترې چې څومره تړلي دا ټول به قدرتي به پوه چې هغه به سمون خوري کله مونږ کې عجیزي راغله که مونږ دا مې او زه دا مونږ پرېښو که نه او د هر چا خبرې اسلام وکړه د هر چا خبرې باندې تنقید برا اسلام وکړه مونږ خو لکه تنقید کوو که نه تنقید برا تنقید کوو که فرض کوو مونږ تنقید برا اصلاح د یو بل وکړه د یو بل د خبرو اسلام وکړه د یو بل مونږ خو خلکو لکه زموږ مشن دا وي که نه یاره علي خان کاکا خیل پوه شي په دې مرګرو کې دلته دی ناست دی او ډېرې د کار خبرې کوي ځکه چې هغه کې قابلیت بیا هغې کې به ټیلنټ وي زه نشم برداشت کولی که نه ځکه چې ما کې قابلیت نشته ما کې هغه ټیلنټ نشته ټوله وجه همدغه چې کمزورۍ هم کې په خپل دي د خپلو کمزورو مخنیوی نه کوو د هغې پوه چې اصلاح هم نه کوو او بس همدې یو ټرن ته ناست یو همدغه اعتراض دی او تنقید دی بالکل ایگزیکټلی عارف بھائی ډېره زیاته مننه ډېره ښکلې خبره دې وکړې عارف موږ سره د تکال نو په کار هم دا دی او دا په شروعات کې ما دا خبره وکړه چې یاره کله هم مونږ چې په یو ټولنه کې ناست یا په یو ګیدرینګ کوو زمونږ نو په کار ده چې مونږ هر یو کس په هغه نظر باندې وګورو څنګه چې مونږ عام کس ته څنګه چې دا یا یو سپیشل کس ته پروټوکول ورکو نو په کار دا دی چې مونږ هغلته دا نه وکړو چې یاره دا خو د کیټګري ولا دا د دې کیټګري نو ځکه چې انسان دی انسان چې دی بس انسان اشرف المخلوقات دی بیا به چې دا ځام چې دا هغه ته پروټوکول ورکوم او ته به هم پروټوکول ورکوي بیا په هغې کې نه ایم پی ای دی نه ایم این ای دی نه یو بل سرکري کس دی نه بل یو بل داسې عام کس دی بس چې انسان دی اټس مین انسان دی په یو ټولنې کې ناست دی یو ځای کې ناست دی په کار ده چې مونږ هغې ته ټول په یو نظر چې دا
وګورو او چې دا هر یو کس ته موقع ورکو، هر یو کس ته په یو خبره باندې چې څنګه په څه باندې موضوع باندې خبر روانه ده او هر یو کس ته موقع په هغې او هغه خبره سمجھو کول ضروري ډېر زیات ضروري دي. نن سبا مونږ یو خبر نه خبر نه او د محفل ادب نه خبر نه چې یو خبره پکې روان ده او ډایرک ورودنګو مسلې د ځای نه هم ډېر زیات جوړېږي. 09152544143. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر الحمدلله چې دا کال ملو شو مالا خو مزارش نه کا څوک او کم ځای نه؟ جی نایاب خبر کوم د تا کال نه. نایاب د تا کال نه. شکر دی چې کال مو ملاو شو. نو بس کال خو ملویږي خو بعض اوقات داسې وي که نه چې ما چې موږ له خو زارش نه کا لاره د میاشت نه زیاته شو کارونه کوو پکې چارج هم ختم شي بیا چارج کو موبایل او چې بیا چارج کو بیا پکې ور موبایل بیا پکې کاز هم نه یې ماره بیزی راځي دا څه حل دی. ښه اوس خو کار ملاو شوی دی او نایاب خوراکۍ څه به وایې راسره؟ بس ستاسو ډېره مننه او تاسو دې الله کامیابه کړي. خوشحاله اوسئ او چې تاسو یو میاشت ګوره دا د سټرګل وکړو اخر چې دا کال ملاو شو. څنګه دې نور حکیم څنګه دې او یاسر بھائی؟ شکر الحمدلله دواړه ښه دي الحمدلله الله دې ښه ساتي. نو هغې خو سړو راځي نه دا ولې؟ اصل کې نور حکیم سي پروګرام شته هغه شپې پروګرام فی الحال ختم شوی دی. نور حکیم سي پروګرام چې کوم هغه تاسو اوس به اورئ 5 نه 6 پورې یو به تاسو په جمعرات په ورځ اورئ او بل چې کوم دی هغه به تاسو په اتوار په ورځ اورئ 5 نه 6 مازیګر ټایم کې تقریبا ماښام او مازیګر په میانځ. نو دا ټایم شپې ټایم یې ولې ختم شپې پروګرام اوس فی الحال ختم دی. خیر بس دی کې چې دا کله کله داسې کېږي او تاسو چې دا اوس په 2 ورځې اورئ خو مازیګر او ماښام په میانځ کې خدای ته وګوره دا زمونږ کار لږ میراث اټینډ کوي. صحیح ده ټیک ته مونږ ته داسې پته نه لګي نایاب خوراکۍ چې د چا کال دی خو مونږ کوشش کوو چې کال اټینډ کوو پکې. ښه ماره دونه ټریانې مې پې وکړي او چې کال بند شي که نه وږ مې نیولی چې یار دا کال بند شو دستي درپسې کال مې روکم بیزي خدای پاکه نو کال خو بند شو دا ولې داسې وي؟ صحیح کال به خامخا اټینډ کېږي مونږ ته داسې پته نه لګېږي نه چې د چا کال دی خو بس مونږ بټن د ووهو چې دا کال ملاو شي. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه چې راغلئ. الله هم کامیابه که خو یو فرمایش دی پکې غمګینې ټپې راباندې صحیح ده کوشش کوم ډېر خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. زمونږ دا خوراکۍ د تا کال نه وه او ستاسو کمنټس هم روان دي. زما زړګی یو آی ډي د هغې نه سلامونه وعلیکم سلام سلامونه کوم د خپل کور نه ډېره زیاته مننه. ګل افریدي السلام علیکم ګرانه پروګرام دی اورمه خوشحاله اوسئ. شکیب خان شو ویری نایس پروګرام ګریټ شو ګډ مارنینګ مونږ به هم درته وایو. اور امیر اقبال چې دا وایي چیرې لنډ کمر پله راشه نو انشاءالله ضرور چېرته به کوشش کوو چې درشو اور خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. زمونږ ډېر ښه ملګری چې هغه هم تاسو چې دا هم پروګرام اورئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. اور ګڼ شمېر اورېدونکي کمنټ زلار چې د هغه روان دي مونږ به کوشش کوو هغوی د پروګرام برخه جوړه کړو خو کمنټس هم د پروګرام برخه به جوړیږي. اور شکیب خان سلامونه بار کوي ډېره زیاته مننه. عزیز الله خان چې دا فلاور رالیږلي ستاسو هم ډېره زیاته مننه او مینه خوشحاله اوسئ. محمود الله صاحب چې دا زمونږ یو ښه ریپورټر دی زمونږ د سنو او سلامونه کوي وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه. مونږ به درته سلوټ وکړو جي په خیر راغلې. بچا رحمان چې دا سلامونه کوي وایي بچا رسلام بچا د کم ځای ولی اوس دا پته نشته دا بوکرو ولی هم که څه دی لیکلي د پټک نه. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. ستاسو کمنټس هم روان دي خو مونږ سره ډېر زیات کالز هم روان دي. زو یو بل کال ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو په خیر راغلی هرکلی درته وایي ډایرکټ ډېره مننه والله وروره په سر مې ټکر والا دومره خبره کوي چې په سر یې لاله څنګه حالات امین خان راغلی چې هغه راشي نو هغه به درکې ستا په سر دړ کړي لکه خبرې په کار دی لږې دوه درې خبرې په اوس خپله پېژنګلو را سره وکړه څوک خبرې کوي؟ جانزیب خبرې کوي چې د کتوزو را جانزیب کتوزه شوقونه جانزیب صاحب څنګه حال دی وایي خیر دی ټیک ټاک دا ستا خبرې چې موږ واورو ناستې داسې لږ یو پوټې تازه شو. ښه دا څه وایي او که ده منم یاره نو زما په خبرو کې داسې څه دي؟
یا الله خیر اخو له چا سره سلام وکړو دکان کې ناست راغی سلام واچو یو صحیح نسله والا غټ جانزیب صاحب نو زه پروګرام کې داسې سری چې تاسو ته دومره بیړوي جی دا پروګرام کې داسې سوي چې تاسو ته بیړوي او کنه بس څوک نه دغم کار دی دام کار دی دواړه کار پکار او خامخا پوه شي دکان څنګه کار مار خدي دکان الله په دغه مزیدا شي د روخه ها اوس پکې جانزیب سے پکې اخو پیسې هم ګټي دی خو چې دا پیسې بایلی مطلب مونږ ته کار کوي بسکټ راکا جوس راکا ما خپه نشي بل دکان کې والا ما روز سره خبره کوم په مشکل مې نمبر ملو کړی ها سوچ کوا لکه خیر دې سامان به ورکړه وسه خبر نشته بیا به دا کس سینه خفه شي یاره دینه خبر کیږي زموږ د لارې ویل چې یو لاشي څلور راته ولاړی نه خري بس چې سیستم دی خوي الله وخت راواله د مالي دکان دی او 15 منټه را سره کې نه تاسو په خپل پته ولګي ضرور الله دا وکي چې مونږه ټول سمره اوریدونکو دي چې ټول سره ملاو شو یا بس همیشه تاسو مینه د خو بس مونږ وې درزوبه چکر بدر لګو یا بچدا ملاقات وشي خو بس دا د ریډیو د لار یو خوا په چپو دا شانت فیسبوک د لار چې مینه د بس غال مانزو زمارا کو جون بیا خیر به ملو شو الله پاکم په خیر را ولا ز اخر امين جانزیب صاحب ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ چې الله خاصه ټول اوریدونکو ته سلام اخره کې یو غزل کو یو غول ډیره مهرباني صحیح ضرور د نړاګانو خار کې ضرور خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه اور جانزیب سے مونږ سره رالو اور زبردست پروګرام محمود الله صاحب خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه سید علي سلامونه کې او سلام سره ایموجی هم را لګلی او زړونه را لګلی دي مینه کې ډیره زیاته السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي خیر جوړی شکر الحمدلله دا خو اسحاق نه دی یاره خبرې مې د ووې د زړه متازه شو سره خیر جوړی اسحاق صاحب څنګه خیر شکر د څنګه چوکانه جوړو تر کې ای جوړو تر کولوجا الحمدلله بالکل بنو کې څنګه ګرمي شته کنهشته یاره ماشاءالله ګرمي خو د پخواشي دی یو ګرمي مو ته وته چې بلاو ته جوړه کته نور مو ته ولګو دا سوي د مو په تاړو کې زه تیار وته بل ټول ور ولاو نو ها مطلب ستا یخني کیږي نور خیر جوړی الحمدلله تاسو نه باورو ولا شکر خو اواز مو دوري دی ولا ټرین په کوله مو ستا خو بس کزړی خو ملو به چې کزړ مو سره نه خو بس بیا نه ملایږي پاتې بس خره چې بس مو خپل مینه د چې دا غر سره شامل کړه د کال دلا نو ستا مینه ودا د کال ملاو شو کنه دا خبره ده نور خیر جوړ خو الحمدلله ډیره زیاته مننه چې سره راغلی دا کامیاب لاره مول چې خلی هغه سره شریکه کاو اټول ورجون کو ټاټول سره خوشاله اوسئ ګڼ شمېر اوریدونکي روان دي میسجونه هم روان دي شانی بای سلامونه وعلیکم السلام څنګه هنګونه هم آی ام اس یو ډیره زیاته مننه مونږ هم تاسو اوریدونکي څومره هم یې مس کوم اور آزاد د ډبل کوم علاقه لیکل دا خوشاله اوسئ او وی جنتی شے او شفاروق گانا هم رہتا پلے کے خوشحال سے السلام علیکم کیسے ہو چھٹیاں کیسے گزر دی لگتا ہے بہت خوش ہو اور سالہ خان ہوں میں سالہ خان خوشحال سے ڈیر زیادہ تمنا چپ رہو گے تو بات کیوں کرے گا ہم نہ ہوں گے تو یاد کیوں کرو گے مانا ہے کہ اتنے اچھے نہیں پر ہم نہ رہے تو آپ پریشان کیوں نہیں رہیں گے او ہو بس میسج ټیک شو غني چې څنګه لیکل او غنا نو ما اسنه چې بیا غنه پسته چې زو وایم او تاسو هسپتال ته یوسه او بیا فاسٹ ایڈ وته کوي شانی میرے ایک بات ہے ہفتے میں ایک دن پروگرام ہوتا ہے چھٹی کبھی نہ کرے ورنہ ہم بھی چھٹی دیں گے آپ کے پروگرام کو ہمیشہ کے لیے او یار دا خو دړکی هم سٹارټ شوي نه بس یو پروګرام دی هغه خو روزانه کیږي په هر هفته کې بس کوشش مې دا وي چې خامخا وشي شانی بھائی اس ایم ایس شامل کړئ ډېر زیاته مننه خوشاله اوسئ او تاسو اس ایم ایس بالکل چې شامل شو ګڼ شمېر اوریدونکي چې دا هغوی کالم راځي میسج هم راځي او فیسبوک د لار به چې دا هم اجازه تخلو خو یو کال اخلم السلام علیکم وعلیکم السلام هر کله درته وایو څوک کوم ځای نه حبیب افریدی حبیب افریدی
حبیب افریدي کم ځای نه دا بوړه سمخیل بړې نه بوړه دا در ادم خیلو کې راځي بوړه ها بوړه جی حسن خیل بوړه سره کې ها څنګه خې حبیب صاحب الحمدلله سرتی په سوال چې لونه کې راغ شو زه بیمار مې پروګرامونو کې شمولیت کم زین دا ورېدون کوم وایي چې صحیح لکه اواز لکه کر اوچت کې تاسو اواز ډیر زیات سلو دی ماته نه راځي هغه شه جی ورکوټي والی نه دا پروګرامونه واورم کنه ها جی دا خو ډیره ښه خبره ها نو بس مخکې په داسې حالاتو کې به ما پکې شمولیت کول چې هغه ته به نه ټلیفون کې نه په خط ورتلې زموږ علاقې نه خو بیا هم په څه طریقې سره به ما پکې شمولیت کول خط به مې ورسول کوټې ته پېښور ته که نه ها دا څومره وخت نه ته ریډیو اورې دا تقریبا 90 تقریبا زه اورم ها 90 سوچ کوه او 99 زما پیدایش دی تاسو خو به ډېر وخت نه پروګرامونه اورئ سره زه هر چینل اورم دا هم زه نشم ویلی که نه او مصیبت دا ده چې د معلوماتي پروګرامونه یا د کاسمیټیک والا شو یا دیني پروګرامونه دا ټول په یو ټیم شي که نه لکه 3 بجې کاسمیټیک والا شي او په سهار کې بیا د معلوماتي پروګرامونه شي نو یو ټیم شامل نه صحیح طریقې سره که نه کله وایي چې دا موارده کړی چې دا که نه صحیح او بس سرجي ټیم نه لم څه خبره کرناله چې خبره وکړم که نه بس خوشحاله اوسه او ډېره زیاته مننه راغلی سرجي بس یو فرمایش چې که راته وکړه غنم والا لونو ټیم ده که نه صحیح ده زه کوشش کوم چې هغه پلی شي ټول اورېدونکو ته سلام بخښنه غواړم وعلیکم السلام ولې بخښنه غواړې خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه ستاسو راتګ زموږ دپاره ډېر اهمیت لري د فیسبوک ګڼ شمېر اورېدونکو لیدونکو نه چې دا موږ به اجازت واخلو قیصر اسلام سلامونه کوي وایي یہ پروگرام بہت اچھا ہے تمام سٹاف کو سلام اور آئی ایم فرام سوات مټه شنګوتی ما په خیاله جمیل احمد هم سلامونه کړي دي وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه فیسبوک اوریدونکو لیدونکو نه بچ دا اجازت واخلو یو څو منټه موږ سره شته په هغې کې به چې دا زه د پروګرام اختتام هم کوم